نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت پاک پر سلسلہ کے مدا دو جمعے درته د حضور پاک سره د محبت بیان کړو. نن د نبی علیہ السلام د مبارک خوی بیان درته کوم او دا اوله ځکه چې نبی علیہ السلام فرمایي وی د دنیا ته دې لپاره راغلم چې خلقو ته بهترین خویونه وښیم. نو د نبی علیہ السلام د دنیا د راتلو مقصد دا دی چې د امت د خویونو اصلاح شي، د خوی اصلاح شي او د اخلاق اصلاح شي. د دې وجه نه الله پاک نبی علیہ السلام هم په ډېرو لوړو خویونو پیدا کړو. الله قرآن شریف کې فرمایي انک لعلی خلق عظیم، وی تعالی ما ډېر لوړ او اوچت خویونه درکړي دي. ښه خوی څه ته وایي رونو؟ ښه خوی دې ته وایي چې سړی داسې ژوند تیر کړي چې الله خفه نه کړي او د الله مخلوق خفه نه کړي، دې ته ښه خوی وایي. د ښه خوی د یو حصے تعلق د الله د حقوق سره د حقوق الله چې ورته وایي الله مونږ خفه نه کړو، دا ښه خوی دی. مونځ به کې، روجې ونیسې، کنزل نه کې، په دې الله خفه کېږي چې کنزل کې. مونځ نه کې الله خفه کېږي، روجه نه نیسې الله خفه کېږي. نو چې الله راضي وساتي او خوشحاله وساتي دا د ښه خوی یوه حصه شو. دویم دا چې بندگان خفه نه کې، بنده ته ضرر نه رسې، دې ته ښه خوی وایي. کنزل به نه کې، مسلمان ته به بغض نه کې، حسد به نه کې، ضرر به نه رسې، په لاسو په خپو په ژبه به ضرر نه رسې. ګاونډي سره به ښه سلوک کې، د مور او پلار سره به ښه سلوک کې، د لارې د ملګري او د سفر د ملګري سره به ښه سلوک کې، دا به تنګې نه. دا د بنده په حقوقو کې، حقوق العباد کې ښه خوی دی. د دواړو جهانو مبارک سردار امت ته دا ارس ښودلی دی. دومره بهترین خویونه خدای ورکړي چې د هغې مثال به تر قیامته پورې موجود نشي. که زه دا ووایم چې دا خشته ښکلې خویونه دا هم د حضور پاک د معجزو نه یوه معجزه وه، نو دا به ټکي. کور دننه ښکلي خوی، ملګرو سره خشته خوی، ګاونډي سره ښکلې خوی، کافرانو سره ښکلې خوی، دشمن سره بهترین خوی. د خیبر چې کله فتح شو نو یهودیانو یو سازش وکړو. یو ښځه وه زینب یې نوم و، هغې پیغمبر علیه السلام له ډوډۍ وکړه او دا کچک وخه د ګډ چیلي ونه ذبحه کړ، دی وله پخه کړه او زهر یې پکې واچو. چې ډوډۍ کېښوده د نبي علیه السلام مبارک نوړۍ اوچته کړه، خولې مبارکې ته یې ورسوله، لږه حصه معمولي غوندې تېره شو، باقي کېښوده. صحابو ته یې وی دا مه خورئ. وی ولې د الله رسوله؟ وی دې کې زهر اچولی شوي. ښځه یې راوغوښته، وی تا په دې ډوډۍ کې زهر اچولی دی؟ وی صاحب تا ته چا الوی؟ وی ما ته دې لوڼی الوی چې دا ناس کې مې پرته دی. خبر دا یو معجزه ده د حضور پاک. وی او صاحب ما پکې زهر اچولی. وی دا دې ولې اچول؟ وی ما وی که دروغجن پیغمبر یې دنه به خلاص شو او که رښتونی پیغمبر یې ضرر به درته ونه رسوي. ګوره مخکې نه یې منصوبه جوړه کړې. اوس که بل څوک نو مضبوطه سزا به یې ورکړې وه چې تا ما ته زهر ولې اچو، او حکم به یې کړی و چې دا ښځه مړه کې پانسي کې. خو چې دا خبره یې وکړه نو نبی علیہ السلام وفرمایل وی زما معاف کړی. هېڅ همت چې وی ما معاف کړی، ښځه پوه شو داسې خوی خو ما د چا نه دی لیدلی، زور یې په ما بر دی دې وخت کې، هر څه کولی شي او بیا هم زه معاف کړم. ما وهلی شي، ما وجلی شي، ما جیل کې اچولی شي، ما له سزا را کولی شي او بیا مې معاف کوي. هغه ښځې فورا کلمه وی خدای مسلمانه کړه.
یو صحابی دا غا زهر د لاسا وفات شو، نو پیغمبر علیہ السلام دا غی پا قصاص کیا غا خزم رکھ لده اب یو شریحو کو دا سی خشته خوی خدای پیغمبر علیہ السلام دا ورکو پا سفر کے بے دا مرگرو سرا دا سی خکولی خویو چی مرگری باو شرمیدل. یو دل پا یو سفر کی روانو نو یو ځای کې دمک ولا خیمه خخ کړي، نو کارونه تقسیم شو، چاوي زب سارویو بکم، چاوي سارو له بغیا پیدا کو، چاوي مونږ به خیمه خخ کو، چاوي مونږ به د ډوډۍ تنظیم کو، چاوي مونږ به ساروی لال کو. دا کارونه تقسیم شو. حضور پاک کو فرمایل و یو کارم پکې پرېخې دی خو ګورې بزکو وی دا الله رسول زمون مور پلار کنا قربان سکار دی راتاو خایا مونږ به پتا کارونه کو، مونږ به پخپل کو. وینا یو کارم پرېخې دی ابا زکو وی سیب راتاو خایا وی تاسو چې ډوډۍ پخاوي او ترکاری پخاوي خشاک بسوک راوړي، ډوډۍ بغیر خشاک پخېږي؟ وی دا بزکو. صحابه وی نه دا الله رسوله زمون مور پلار تا نه قربان پتا به مون خشاک کو. ولی وی تاسو د خدای نه یریږئ او زه نه یریږم، ستاسو ثواب خوښ دی زمانه دی خوښ. لال پیغمبر علیہ السلام تبرګي یا بل سی دی واغ زنګل تا او خشاک یو کو او قسم دی په خپل مبارک وګي راوړو او صحابه ته مخکې کې. ابوبکر دی زمانه مشر داسې کا دا پیغمبر علیہ السلام اخلاق او په یو سفر کې یو سړی چیلې حلال کو، ناغت سرمن استا نو چې سرمن تستانو د دې چیلې نه داسې استل لکه سړی کې دا غوا میخنو. بس نبی علیہ السلام ورپاسې وی ماته پرې د چل دتا وخه. نو نبی علیہ السلام ول یو طرف سرمن سورې کړه او چې څنګه سورې کړه نو پوکې ورک. اوسم خلک داسې کوي دا چیلی ګډنا چې سرمن داسې او باسه لکه د غوو د میخه غټولو د ویختو ډکه شي او سرمن دم ځای شي لک پوکې ورکا سرمنو پړسې دا. صحابي وی لستونه چت کړه لاس یې ښکارا کا او لاس یې دا سرمن او دا غوخه میاس کې وردن نک او داسې زور یې ورکا سرمن یې دا غوخه نه پخپل جدا کړه ورېخ کړه. وی په داسې طریقه به سرمنو بنس ګوره کبل سړیو او دومره لوی شخصیت د خدای په نس دومره لوی شخصیت او صحابه په ځانونه قربانول. نو بیا به غوخلا او یا وینیلا یا چلیلا ګوتې وړلې. دا پیغمبر علیہ السلام خاکساری نه او د خشتخ کلی خوی او بهترین اخلاق. یو موقع باندې نبی علیہ السلام مبارک د صحابه سره په سفر روان. سفر کې خوار قسم حالات راځي په انسان باندې. نو یو بانو دا بن اونه به پکې نو صحابه ته ویځه ودشه غرمه. نو صحابه وای چې کوم بګوره اونه ونه به مون پیغمبر علیہ السلام ته پرې خو دا چې د دې سورې دروند نو دا به د نبی علیہ السلام شي. نو یو ډیره ګوره اونه و چې دا غي سورې زیاتو امون نبی علیہ السلام ته پرې خو او ایمون پنورو اونو لاندې سوک یو سوک دوا د سوري لاندې پرې وته. یو صحابي وای چې مونږ څنګه راوښ شو قتل. نو پیغمبر علیہ السلام سره یو سړی ناست دی. وی نبی علیہ السلام مونږ ته आवाज وکړ چې دلته راشي. وی دا سړی راغی زودو او ما تور دې اونې تاوي ځان دا کړو. وی چې دې څنګه راغی راورسید نو د ما دا تورې راواغشتا نو د تی کې نه وستا. نو چې د تی کې نه استل نو په کش د پېښو نو زراویخ شو. چې راویخ شم او د سره توره په لاس کې ده او دغه سي بربنډې نیولې ده او ما ته وی څوک به درانه خلاصای ما نه یریږي او کنه یریږي څوک به خلاصای. ما وینا ستانه ولې یریږم زه خدای لوی الله نه یریږم. قسم دې صحابه فرمای وی موږ د حضور پاک نه زیات بهادر انسان بل نه لیدل. ستانه ولې یریږم د لوی الله نه یریږم. وی څوک به درانه خلاصای ما وی الله
خدای به مې نه خلاصوي. وایي چې دا ټکې مې ووې نو یې سړي وجود پر پیدا شو او توره تې پرېوت. پیغمبر علیہ السلام فرمائی توره مې راواغشتا. وی مې چې اوس به تا باندې څوک خلاصوي؟ صحابه وی صاحب د خو اقدام قتل کړی دی، تا پسې خو توره راغشتې ده، اوس به ورسره څه کوو؟ وی نه ځکه خدای بچ کړم، ما معاف کړی دی، ځه ما معاف کړم. هغه سړي ته نبي علیہ السلام سزا هم ورنه کړه او معاف یې کړو. د هغې برکت ده چې خدای پاک هغه مسلمان اسلام یې راوړو، مسلمان شو. دا خویو د حضور پاک د ګاونډیانو سره، د کافرو سره، د عامو مرګرو سره په سفر کې، په کلي کې، د کلي نه بار داسې خشته خوی به ساته. یو سفر کې غنیمتونه تقسیمول، نو چې غنیمتونه تقسیمول نو دا باندېسیان خلک واغې خو د آدابونه لا پوره خبردار نو وروسته به لږ لږ خبرېدل. دا نبی علیہ السلام نه راغون شو. څوک ورته ماله دا شی راکا، څوک وایي دا راکا، څوک وایي دا راکا، څوک وایي دا راکا. نو پیغمبر علیہ السلام ول سیدونه هم ورکوي او ورور ورته په شا شادي چې دې خلکو خو د تنګ کړم. نو چې کوم صادر نبی علیہ السلام د کمیس په ځای د ځان نه تاو کړی نو هغه یو اونه کې ونښد. نو زر وایي ای مسلمانانو دا صادر خو خپل راکې کړ او قسم مې د الله په ذاتي که د ځنګل د دې اون عمره مال را سره وي دا ټول به مې په تاسو کې تقسیم کړی. یو باندېسي راغی او د نبی علیہ السلام صادر دی غاړې ته تاو کړی او دا صادر یې کلک ونیوه او زور یې ورکړ. دومره زور یې ورکړه صادر یې راکړه چې د پیغمبر علیہ السلام په دې سټ باندې یو پټه جوړه کړه. او باندېسي ورته څه وایي؟ وایي تا سره چې د خدای کم مال د شا به مال راکړه. حضور پاک ورته مسکی شوی خنده. او پوه شو چې دا باندېسي دی او د مجلس د آدابونو او د پیغمبر د آدابونو لا نه دی خبر. دا ګمان کوي چې غنیمت دا یو مشر دی او خلکو له مالونه ورکوي. نبی علیہ السلام فوراً صحابو ته حکم وکړ، مسکی شو، ویې دله څه ورکړئ چې څومره څیزونه یې وله ورکړي. دا خشته خوی خدای پاک د دواړو جهانو مبارک سردار له ورکړي. صحابو سره به خوش طبیعتۍ کول، دا هم د ښه خوی نښه. یو بوډۍ راغله نبی علیہ السلام ته کېناسته، وی ما ته دعا وکړه چې خدای مې جنت ته بوځي. وی بوډاګانې خو به جنت ته نه ځي. په جلا شوه، ها بوډۍ جنت ته نه ځي، داسې منځونه کوم او روجې نیسم. نبی علیہ السلام ورته مسکی شو، وی ګوره بوډۍ به جنت ته نه ځي، وی تا به خدای پیغله کي، ځوانه به دي کي، نو جنت ته به ځي. بوډۍ خو به نه چې جنت ته ځي، ځوانه به شي. نو بیا ښځه خوشحاله شو. یو بل صحابي راغی، وی دا الله رسوله ماله یو اوښ راکه په سفر پې ځم. وی ورکې دله د اوښ یو بچی ورکې. وی صاحب د اوښ په بچي څه کوم؟ زما خو غټ اوښ په کار ده چې سفر پې وکړم. وی خندل، وی ولې اوښ د اوښ بچی نیسه؟ تا له اوښ در کوم که نه؟ اوښ خو د اوښ بچی. دا د حضور پاک خوش طبیعتي. یو صحابي حضرت ظاهر رضی الله عنه، هغه به د بانډې نه راته نو نبی علیہ السلام له به سبزي راوړه د باندې نه. او چې کله به ته نو پیغمبر علیہ السلام چې به څه وچا به سره وړي به یې وله ورکړه. دغه صحابي خوشطبع و ډېر. نو پیغمبر علیہ السلام هم خوشطبع خلق خوښ. دا مجلس کې خوش طبیعتي سنت ته ګورئ، دا منع نه ده. یو بل سره خلق ټوقې کوي، ټقالې کوي او خنداګانې کوي، خوش طبیعتي. د یو بل ملنډې کول او سپکاوي کول دا په شریعت کې منع ده. که یو سړی داسې خوش طبیعتي کوي چې د بل عزت ته پې نقصان رسېږي، بل پې په مجلس کې رچکېږي او بل پې په مجلس کې بې عزته کېږي، دا بیا منع ده. چې بل پورې ټوقې نه ټوقې کول یو انسان پورې منع دي. او که داسې خوش طبیعتي کوي چې هغه بل پې نه رچکېږي او بل پې ذلیله نشي، بل پې سپک نشي، دروغ پکې نه، نو دا خیر دا خوش طبیعتي نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی ده. دې کې هېڅ هم نشته. لکه بی بی عائشہ صدیقہ فرمائے، وی یو ځل اخیری بیماری د حضور پاک وا، وی د بقی مقبرې ته تللی، وی چې څنګه راغی نو وی زما سر خوږېده، ما یوا رأسا، سر مې مات شو، سر مې خوږېږي. وی حضور پاک او فرمایل بل وانا وا رأسا، عائشہ زما سر خوږېږي. مې چې د الله رسول سر مې ډېر درد کوي او مرم ته، وی ما ته او فرمایل ګوره خوش طبیعتي کو نه چې عائشہ اس فکر مکوا که ته مړه شوې نو خوش قسمت
زه به د قبر تخکته کم او جنازه به د باندې وکړم. اوس ښځې ته چې دا خبره کوي چې که ته مړه شوې او جنازه د باندې کوم نو ښځه خو په دې خفه کېږي. نو عایشه بیبي پې خفه شوه، وایي هم زما هم دقه خیال دی او که زه مړه شوم که نه نو مازدیګر به زما په ځای بله نوې ښځه راوستي. حضور پاک ورته مسکی شو، ورته وی نه عایشې وی ستا دا سرخوږي به جوړ شي ته به ترې ښه شې او زما دا سرخوږي زما د هغې بیمارۍ شروع ده چې د کمې بیمارۍ نه به زه پانه سم او الله سره به ملاقات پکې وکړي. د بیبیانو سره خشته ښکلې اخلاق او خوش طبیعتي وه. به هر کیف د پیغمبر علیه السلام هغه صحابي به باندې نه راته یو ځلې په بازار د مدینه کې سبزی خرڅوله، سوده خرڅوله. نبی علیہ السلام غلی غلی ورته چې را باندې پی نشي. ور داسې به څوک وکړي څومره ښکلی اخلاق. او چې څنګه ورغی نو د شانه ورته کېناسته او پیغمبر علیہ السلام د لاسونه اوږده کړل او په دې سترګې وله کېښوده د شانه، لکه سړی د شانه چا په سترګو لاس کېږدي. دا سړی وایي من هو څوک دی پریده دا سوکے. او نبی علیہ السلام مسکی گردی او صحابم حیران دی. نبی علیہ السلام نے لاس لزور ورکا دی من ہو خود صحابی چی دی گوٹ کے او قتل نو وی پیجن چی دا خو پیغمبر علیہ السلام زر لاسون دا شانا تاو کرل او دا پیغمبر علیہ السلام دا ملا مبارک اونی ولا او دا خیٹے و پوری مگل. نبی علیہ السلام تے لاس پریخا نو پسرے والا لاس کے خاک وی دا امرائی خرسوم سوک بے والی حالانکہ امرائی نو اصیل انسانو اصیل خسوک نالی خوش طبیعتی کور وی دا امرائی خرسوم پسو بے والے. حضرت ظاہر سوئی وی دا اللہ رسول گوری کوٹا باو خیجم دا تبا میں واپس کی بیا بسکے. حضور پاک مسکے شو وی لیکن عند اللہ لست بکاسدن وی که خلق در تا کوٹا وی نو وی دی در تا دا خدای پنیس کوٹا نی دا اللہ پنیس کرے. یو یهودیو پیغمبر علیہ السلام بتے چکل با ضرورت راغ میلمانو نو قرص سودا بیتی رونا داغا دے سکجور قرص کرے وی زید ابن دسنا اس چی دا نیٹا لگ وقت پکی او سور دے پاتے شو نو دا یهودی راغے او نبی علیہ السلام تا مخامخ خود رے وی دماغ دا قرض اچھے در باندے پوری دے اگا کجوری امان راگ. حضور پاک هم حیران دے چستا نیٹا کے خلاصورا دشتا او دا تولی دا سے ذر را لے نیٹے نمخ کے را او دی سلی فوراً دا پیغمبر علیہ السلام پشان کی گستاخی شروع وی تاسو هم دقه سے کوي د خلکو نه قرضونه وړي او خوري بیا نه ورکوي او تاسو د عبدالمطلب اولاد چې یې کنه چا خپل حق نه ورکوي. د بدر د شروع کړ صحابه ګیر چا پیرو صحابه خو به د حضور پاک نه قربانې دل دې سړی ته پټه اشاره کوي چې بار بوزي کې بنو او د نبی علیہ السلام مخکې خو ته مونږ غږ نه شو کوو بار به سره ګورو چې څنګه مونږ مخکې د مونږ د پیغمبر بې عزتي کوي. حضرت عمر فاروق ٹنگ نشو اے دا خدای دشمنه تعالی شرم نرازی شرمے گی نا چی دا مونگ مخ کی دا مونگ دا پیغمبر بیدتی کے اوستا نیٹا کے خلاروز اشتا او کبل خبر دیو کچھ برابر دیکھو. حضور پاک مبارک حضرت عمر تا غصش کبل سرے با پی خوشحاله شویو لکه نیټه کې د سلور ورځشتا نو ته مخکې ولې راځې او د سړي بېعزتي کې. حضرت عمر ته غوسه شوې عمره بد دې وکړل وی صاحب د نیټه کې شته او زموږ مخکې تا ته بد رد وی وی عمره دا تمه مې رانه نه وه تاله داسې نه وه پکار تاله داسې پکار وه چې ده ته دې نصیحت کړی وی او ما ته دې نصیحت کړی وی ده ته به دا نصیحت کړی و چې رورې خفه کېږه مه نیټه دې لا شته د نیټې نه مخکې غوښتل مه کوه او که قرض غواړي نو په داسې طریقه مه غواړي چې د سړي بېعزتي کې په نرمۍ غواړي او ما ته به دې نصیحت کړی و عمره زم ستا د نصیحت محتاج وم ما ته به دې وی چې د چا نشې والی هفته مخکې وله تیار ساته څومره ښکلي ښې وی ځه عمره دې بوځه شابه د ده چې څومره حق یې هغه وله ورکړه او لږې وله زیات یې ورکړه ځکه دا انسان مونږ لږ وکړو تا وکړو تا ورته ستغې خبرې وکړه نو چې بویې ته او هغه حق یې ورته برابر کو او هغه زیاتي ورکولې نو هغه یهودي ورته وایي
وی عمر زما حق پورا شو دا زیاتی ولې راکې وی نه دا نبی علیہ السلام حکم کړی چې زیاتی ولا لګي کجوري ورکا وی زیاتی ولا راکې وی تا ته ما یو څو خبره وکړې نو نبی علیہ السلام و چې خپه دې کوله زیاتی ورکا چې خوشاله شي وی عمر ما پیژنې وی نه وی زما زید نوم دی زید ابن دسنا وی ښا ادا يهوديان اغلوي مولایت وی یاره وی اوس مې د نړۍ رګیلا وشو که یو ناپوهه سړی وي او دا کار دې کړی وي نو بیا هم څه خبره وه نو ته خو د یهودیانو لوی علامه لوی مولی تا زمونږ د پیغمبر دا دونه ګستاخي ولې کوله وی عمره ما ستاسو په پیغمبر کې د آخر زمانې د پیغمبرۍ ټول صفتونه لیدلي صرف یو څو صفتونه مې پکې نه لیدلې نن مې پکې هغه کتل یو صفت په زمونږ په کتابونو کې د دا دی چې د آخر زمانې د پیغمبر به دا صفتي چې دی با خوی لري چې ته دې څومره غصه کې دی با غصه نه کوي او د غصې په ځای باندې به دې ښه خوی استعمالوي نن ما غصه کو لیکن غصه نه کړه هغې په ځای ښه خوی استعمال کو او وایي چې کومه موقع د غضب او د رحم راشي نو رحم به کوي نن یې په ما باندې رحم وکړه دا یو څو صفتونه پکې ما نه لیدلې نور مې پکې ټول صحیح کړي دا صفتونه مې پکې نن صحیح کړل دا مې قصدن کول دا صفتونه مې پکې کتل چې دا واقعي د آخر زمانې پیغمبر دی او که نه دی وی راځه عمر ما سره لاړ شه زه مسلمانېږم او زما په ایمان باندې ګواه شه راغې نبی علیہ السلام ته وی دا الله رسوله خفه کېږه ما قصدن ته لږ وچېړلی ما وی چې ته به غصه کېږې او که نه د آخر زمانې د پیغمبر صفت دا دی چې غصه کېږي به نه ما وی دې غصه کوم چې دې غصه کوي او که دې رحم کوي د ښه بدل د بدو بدل په بدو ورکوي او که په ښو ورکوي د آخر زمانې د پیغمبر صفت دا چې د بدو بدل به په بدو نه ورکوي په ښه به ورکوي تا ماله د بدو صفت په بدو رانه که په ښه دې رانه راکړه پته ولګېده چې دا ښه خوي چې زمونږ په کتابونو کې د آخر زمانې د پیغمبر دی پتا کې شته نو زه مسلمانېږم ما ته کلمه وښایه خدای پاک مسلمان کړي یو کافرو د یمن د علاقې مشرو او د هغه نوم سمامه ابن اسار مکې ته ته عمرې او صحابه کرامو له په مخه ورغې ګرفتار یې لوی سړی ټولو خلکو پیژنده چې وینې و نبي علیه السلام لی راوست وی دا څوک دی وی صاحب دا د یمامې د یمن په سردارانو کې یو لوی سردار دی وی څوک وی سمامه ابن او دا هغه سمامه دی وی د جومات د ستن پورې وتړی وی تړه چې وی تړه ډوډۍ د چایو بندوبست هغه زمانه کې چای خو دې زمانه کې ده خو لکه د خوراک خوردونوش بندوبست ولا خپه کوی به نه سار وختي حضور پاک راووت ما عندک یا سمامه سمامه څه سوچتے دی وی صاحب زړه کې مې درې خبرې دي یوه دا ده که مې وجنې بلکل مې مړ که ستا لاس کې ان تقتل ذا دمن خو یره ګورې د قوم سردار یم ډېر لوی سړی به مړ کېږي لوی وینه به توی کې نو دو خبرو ته اشاره ورکړه چې لوی سړی یم نو ولې مې وجنې سره کوټې خو نه او بلې دې ته مې اشاره ورکړه چې د ډېره لویه وینه به توی کې د قوم مشر به مړ کې ګورې قوم به دنه تپوس زما کوي او که احسان کې خیراتی مې پرېږدې نو ډېره زیاته شکریه به دې ادا کړم او کمال غواړې نو ما ته اجازت راکړه چې اطلاع ولېږم خپل قوم ته او څومره فدیه غواړې چې زما راشي دله بدل درکړم حضور پاک ورته هېڅ غږ ونه کړي سار وختي پې بیا راغې بیا دې تپوس کوي ما عندک یا سمامه سمامه څه سوچتے دی وی صاحب هغه پرونی درې خبرې چې مې درته کړې که مې وجنې نو لوی نوم دې را باندې کېږي ګورې د قوم سردار یم لوی وینه به توی کړي او که احسان کې نو په ما به داسې احسان وکړي چې زما ټول قوم به ستا احسانمند دي که مال غواړې حکم وکړه چې دله راولېږم څومره چې غواړې ما پرېږده بیا یې ورته غږ ونه کړه په درېیمه ورځ بیا تپوس کوي ما عندک یا سمامه وی صاحب پرون چې به درته کومې درې کړي دي همغه درې خبرې دي صحابو ته وی اطلقو سمامه وی پرېږدی زه خیراتي مې پرېښود چې پرېښود نو دې لاړ د مدینې شریفې نه بار یو باغ و په هغې کې ولمبل
او واپس راغی حضور پاک ته کېناست وی دا الله رسوله ما ته کلمه وښایه زه مسلمانېږم خدای مسلمان چا وی دا ولې وختي دی ولې ایمان نه راوړو وی بیا به خلک وی چې د یارې نه مسلمان شو چې اوس پړدلم او پرېنستم اوس ایمان راوړم بیا به خلک وی د یارې مسلمان شو وی اوس دی ولې ایمان راوړه څه چلو وی 3 ورځې ما د دې پیغمبر او د ملګرو خوی وکتل وی قسم دی دا د عام انسان خوی نه دی معلومیږي دا چې دا د خدای معزز او مکرم پیغمبر دی او د دې مرګرو چې د کوم اصلاح کړی دا او د خپل مرګرو ته کوم خو اخلاق خودلې دي دا عام سړی نشي خودل ما د مرګرو خو خویولید نو ما ته خدای پاک دا غي د برکت ایمان را نصیب مکه مکرمه چې کله فتح کېدل 10,000 لښکر د مسلمانانو را روان دي په مکه باندې 10,000 بلکې په لاره نورم زیات شو او چې څنګه صحابه رالل د مکی خلکو ته پته نه وه چې په موږ باندې به مسلمانان راځي او حمله به کوي بس په دې لاره کې چې دوی را روان او مکې ته نږدې شو نو هغې ته پته ولګېده خبر شو صحابه زنانه سوې چې دا وروسته مسلمانان شوې وی چې موږ خبر شو موږ وی چې اوس به څه کوو اوس خو تښتېدیم نه شو او موږ دی مسلمانانو سره ټول عمر ظلمونه کړي دي جنگ احد کې په موږ ورلو نو یا کسان صحابه مو شهیدان او غزوه خندق کې په موږ ورلو هر وخت کې موږ په دوی حمله کړي دي او دوی تم ضرر او اوس دی رالل چې موږ سره بس کوي وی موږ وی چې نن به زموږ عزتونه لوټ شي زموږ حیا لاړه عزت هم لاړه خدای زمونږ لونو سره به دا صحابه څه کوي لکه دشمن چې په یو قوم حمله کوي نو خدیم ته تختی او لونم ته تختی او مالم ته تختی او ورسره چې سیخ وښیي ورسره کوي وی مونږ وی چې دا خو زمونږ دشمن دی ډېره موده پس راغی او دا مونږ د دې مکې نه شللي دي اوښکلي دي بیا هغه تاو هم پاړه کېدی کورونه ته مونږ قبضه کړي دي هغه تاو هم پاړه کېدی مالونه ته مونږ قبضه کړي دي هغه تاو هم پاړه کېدی په احد کې او په خندق کې مو سره زیاتې کړي دي هغه تاو هم پاړه کېدی نو نن بدوی مونږ سره څه کوي وی مونږ وی چې اوس تښتېدیم نو شو عزت لوټ خدای زمونږ مخکې به زمونږ د لوڼو عزت لوټ کېږي او زمونږ د خاوندانو په مخکې به زمونږ عزت لوټ کېږي وی دا به څه کېږي وی مونږ دروازې بندې کړې میانس کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې راغی اعلان صحابه او ته وی که چا ځان پسې د خپل کور دروازه بند کړه هغه ته به غږ نه کوي هغه په امن دی زنانه وی چې مونږ ماشومانو ته وی چې بچې خلکو وی چې صحابه را روان دي او په مکه حمله کوي دا اطلاع جوړ دروغ وخته ځکه زمونږ په کور غواړو څوک رانه مونږ خو نه پوهېږو زمونږ عزت او زمونږ حیا او زمونږ د لوڼو حیا به نن لوټ کېږي مونږ ته غواړو چا پورته ونه کتل ورشئ بچې وګورئ چې د اطلاع دروغ ده او که رښتیا ده وی په یاره ورینه لرې کړل او ماشومان مو لېږل وی ماشومانو را منډې کړې وی راته وی چې مورې خورې هغه صحابه خو راغلي دي هغه مسلمانان نو څه کوي وی هغې خو تورې غورځولي دي او د بیت الله نه ګیر چاپېره طوافونه کوي او چې کمې ښځې به مخې له ورتلې سر به یې ښکته کوم نظر به یې چاته نه کوم خدای د دغه بهترینو اخلاق او اثر سکو د مکې چې څومره کافرانو په دغه یو ورځ په دغه یو ټیم خدای ټول مسلمانان کړل دا که صحابه او پیغمبر علیه السلام دا خوی نه استعمال کړي نو څونه وینې به توی شوې وي او تاریخ کې به تر ننه پورې دا لیکلی شوي چې مسلمانانو د مکې په کافرانو ظلمونه کړي دي چې دا څوک نشي ثابتولی او دا مثال زما وروڼو د نبي علیه السلام د صحابه هم کله چې مصر فتح شو مصر ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه چې کله مصر فتح کا نو حضرت عمر ابو عبیده ته وی چې ګوره د مصر خلک دا ګوره یو پټې د اخلاقونه پریوتی دي هغې پروانه ساتي مهرباني کوه ملګري دي پوهې که ګورې هسې نه بد اخلاقي دې ونه شي صحابه وښکته کتل نو حضرت عمر فاروق چې کله مصر فتح شو نو ابو عبیده گورنر شو نو عمر صاحب ځان سره ملګري واخېستل ځای چې دو د مصر دغه تماشه کو مصر ګور
ځکه مصر خو هغه علاقه ده چې د زمانه حضرت یوسف علیه السلام، یعقوب علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام دا پکې پاتې شوي دي، او فرعون مصر او لوی فراعنه او کافران پکې تیر شوي دي. د دین یو لویه تاریخي سلسله لري. حضرت عمر د ملګرو سره روان شو، یو ملګری وی چونکې څاروي کم او خلک زیاتو، نو دوه کسان په یو اوښ باندې سواره شو. نو اعلان یې دا وکړو چې یو منزل به یو سړی بره سوري، بیا به کوزیږي بل به خیږي. څوک به په اوښ سفر کوي، څوک به اوښ د پړي نه نیسي، څوک به بیا خیږي بل به پړي نیسي. وی زما د حضرت عمر سره نمبر راغی. وی چې نمبر څنګه راغی؟ وی عمر بره ناستو په اوښ باندې او ما پړي نیولی چې هغه خپل مقام ته ورسېد. وی ما ته وی اوښ ودروه، راځه اوس ته بره خیږه او زه به لاندې کوشم. امیر المؤمنین ته ګوره، حضرت عمر هغه امیر المؤمنین دی چې د ده په وخت کې 2 لکه مربع میل علاقه فتح شوې ده. دا ټول د روم علاقې او د فارس علاقې او د عرب او د مصر دا ټول د حضرت عمر په زمانه کې فتح شوې. یو زبردست بادشاہ چې د نوم اورېدونه به خلک یریدل، تر دې حده پورې چې کافرانو به بچیو د کول د عمر نوم به غشته. عمر د پسې راځي نو ماشوم بغلی شو. دومره دبدبه او دومره روبې دی. لیکن چې کله د ده هغه منزل پوره شو، غلام ته وایي هله بره اوښ ته خیجه. غلام متوي صاحب زه خو ستا غلام یم، نوکر یم. نوکر خو دې ته وایي چې د اوښ پړي نیولي، زه به اوس بره ناست یم. وایي شبه انصاف دې ته وایي. غلام یې بره په اوښ باندې کېنو، حضرت عمر پړی ونیو، د غلامۍ کار کوي. غلام ډېر وایي صاحب شرمې مې رسوا کې مې دا خلق بسوي. وینا انصاف بکو، الله نه یریږم، مصر پورې به ته پیاده روانې سه، څه مزل به کوو، ته به سورې، ما به پړي نیولي چې زه ستړی شم زه به بره وخیږم، ته به کوز شې بیا به تا پړي نیولي، چې ته ستړی شې بره به وخیږې بیا به ما پړي نیولي. په دغه طریقه مصر ته ورسېدل. اوس د خدای شان ته ګوره، عاجزیت او خوی ته ګوره چې مصر ته کله نږدې شو، نو دا هغه وختو چې د عمر د کوزېدو وخت او د غلام د خطو ټیم. وخې ودرو، غلام ته یې بره خیږه. وی امیر المؤمنین مم شرموه، مصر دروازې ښکاري، تا به پړي نیولي او زه به بره ناست یم، او موږ له به د مصر یهودیان او عیسایان ټول استقبال لروتی. د خلک به څه وایي؟ وی پام کوه بس انصاف دا دی چې اوسه پورې زه بره سورم، اوس د خدای شان دی چې تاله نمبر درکوي. دا د خدای کار زما کار نه دی. اوښ ته خیږ. صحابه ورته راغلل چې امیر المؤمنین د خدای دپاره راشه خیر دی، زه دې په اوښ کښېني، مونږ به بل کس کوز شو، ته په اوښ باندې بره کښېنه. دا ټول یهودیان او عیسایان را روان دي او په لاره کې زمونږ استقبال کوي. دی به څه وایي؟ وایي چې دا امیر المؤمنین دی چې پړی په لاس کې د اوښ نیولی دی او غلام بره ناست دی او د پړی نیولی دی. مونږ به رسوا شو به شرمېږو چې تاسو کې اړو تهذیب نشته، د خپل مشر په قدر نه پوهېږئ، د خپل بادشاه په قدر نه پوهېږئ، او د پیغمبر د دوی لوی خلیفه په قدر نه پوهېږئ. د خدای لوی ته وګوره، مهرباني وکړئ اوښ باندې کښېنه، مونږ مه رسوا کوه، مونږ مه بې عزته کوه. حضرت عمر وی انصاف دا نه دی، انصاف دا دی چې غلام نمبر د غلام دی به بره خیږي، ما به پړی نیولي. چې مصر ته ورغلل، د مصر سړو ښځو یو شان استقبال ته ولل. یهودیان او عیسایان لارې ډکې د عمر نوم دی، د عمر قافله روانه ده، او کتابونه یهودیان او عیسایانو سره دي. ګوري لکه چې په پخوانو کتابونو کې څنګه د پیغمبر علیه السلام صفتونه، دغه رنګې پکې د نبی علیه السلام، د صحابه او د ابوبکر او د عمر صفتونه. ذلک مثلهم فی التورات ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه فآزره. بهر کیف چې هغوی سره کتابونه دي. وی کم اوښ وی صاحب چې دا پلانکي دی کې اوښ را روان دی، دا امیر المؤمنین اوښ دی چې بره ورته دا وکتل. وی دا چې کم سور دی، وی زمونږ په کتابونو کې دا امیر المؤمنین نه دی، دا د آخر زمانې د پیغمبر دویم خلیفه نه دی. دا مونږ خو وی چې رښتیا ستاسو دین رښتیا دی، دا نه دی. هغې ورته وی نه دا نه دی، دا غلام دی، د اوښ پړی چې چا نیولی دی دا امیر المؤمنین دی. هغې چې کتابونو ته بیا کتل، حضرت عمر ته کتل، وی واقعي د امیر المؤمنین دی. زمونږ کتابونو کې
چې د آخري زمانې د پیغمبر د دویم خلیفه کم صفتونه دي هم پکې شته، او یو صفت یې دا هم دی چې دا پړی کم نیولی دی. ډېر یهودیان په دغه خدای مسلمانان کړل. حضرت عمر اعلان وکړ وی ګوره د یهود ښځې په اخلاقو کې یو پټې کمزوري دي، نو دی به تاسو ته ځان مخکې مخکې کوي، پام کوئ ګورې نظر اوچت نه کوي، نظرونه به ښکته وړئ. څنګه چې حضور پاک او د هغه صحابه د مکې د فتح په دوران کې خپل نظرونه ښکته کړي. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم او قل للمؤمنات ان یغضضن ابصارهن. سړي به سر ښکته کوي، ښځو ته به نه ګوري، او ښځې به سرونه ښکته کوي او سړو ته به نه ګوري. دا ګورې اخلاق دی، دا یو خوی دی. نو واقعي د مصر ښځو ځانونه بربند کړي چې کوم یهودیان عیسایانې وې، د چا مټې ښکارې دی، د چا پنډې ښکارې دی، د چا سینې ښکارې دی، او بازارونو کې سوداګانې خرڅولې چې په دې چل به دا صحابه مونږ دوکه کړو، مونږ ته به وګوري، او یو بل سره فیصلې کړې وې که څوک لاس درته اچوي نو ښه په رضا ورسره خبرې ته یې ګپې شپې لګوې. لیکن صحابه چې رالل دې ښځو ته پورته هم نه کتل. اخلاق ولا چا جوړ کړي دي د دواړو جهانو سردار مبارک، پورته یې مته نه کتل. د هغې ښځو نه سوداګار هم نه کول، ښځو ته نظر هم نه کو. قسم دې د صحابو په دغه اخلاقو خدای د مصر ښځې او د مصر سړي ولکان او د مصر ځوانان مسلمانان کړل. د ښکلې خوی او اثر نن د مسلمان خوی کم دی ته رسېدلی؟ رښتیا ووایه، ګاونډي نه ګاونډي په ضرر کې دی، ضرور نه رور په ضرر کې دی، د پلار نه زوی، د زوی نه پلار په ضرر کې پروت دی، د رشتہ دار نه رشتہ دار په ضرر کې پروت دی. دا خو ښه خوی نه دی. خدای مونږ خپه که، بنده مونږ خپه که. دا د حضور پاک اخلاق دی، دا د مسلمان خوی دی. دوکې مونږ کو، غلاګانې مونږ کو، ګډون مونږ کو، په لاره مسلمان پورې مونږ خنداګانې کو، ښځو ته مونږ نظرې کو. د دنیا بدعملی نن مسلمان کوي، خپه کېږي ما، د دنیا بدعملی په موبایل باندې فلمونه نن دا ټول واړه په دې ګند اخته دی. خدای د پاره کې، خدای د پاره کې د وړو له او د زنانو له موبایل مو ورکوي. ټول قشر ګل نن په 40 او په 50 روپۍ باندې میموري کارت د فلمونو نه ډکوي او ورته ناست دی هغې فلمونو ته ګوري. بچیم تباه کړل، ګمراهان هم کړل، د دنیا هم غرق کړل، بدنیم پې تباه شو او روحانیم پې تباه شو. دا واړه چې لویږي دي نه به څه جوړېږي؟ کور کې دننه جنکو سره موبایل دي او په موبایلو کې فلمونه ګوري، او هلکان او جنکۍ په موبایل باندې په پیکیجونو کې یو بل سره ګنټه ګنټه خبرې کوي. قوم کم طرف ته لاړ؟ په نیټ باندې او په کمپیوټر باندې لګیا دي دا قوم او بربند فلمونه ګوري، او په موبایلو بربند فلمونه ګوري، او په ډیشونو لګیا دي بربند فلمونه ګوري. ته د کومې مسلمان یې؟ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په لاره روانه، نو یو ځای کې ډول ډنګېده، ډول سرنا، نو غوږ کې ګوتې ومنډلې. نو چې څه منځې لاړ ګوتې وویسته، نو بیا ډنګار راته، نو بیا پکې ګوتې ومنډلې. نو چې څه منځې لاړ نو بیا ډنګار راته، نو بیا پکې ګوتې ومنډلې. نو چې څه منځې لاړ او ډنګ ډنګ ختم شو، نو ملګري ته وی اوس خو ته څه نه اورې که نه؟ وی نه، وګونې ګوتې وویستې. وی زما دې د الله په ذات قسمې که ما حضور پاک په دغه حالت نه وي لیدلی ما به دا چل نه وی کړی. دغسې ډنګار و نبي علیه السلام په غوږ کې ګوتې ومنډلې. نو چې ګوتې لرې که بیا ډنګ ډنګ خته، نو بیا ومنډلې. نو چې سامان دلال نو بیا ډنګ ډنګ خته، نو بیا پکې ګوتې ومنډلې. نو هغې به د ګندونو او د سندرو او د ډنګار دپاره په غوږ کې ګوتې منډلې چې اورو یې نه. او نن خلکو د سندرو دپاره په غوږ کې هغه شیدونه ورکړي چې وویرو. داسې ده که نه ده؟ په موټرسایکل به ناست دي، یو شی دلته منډلي بلې دلته منډلي او سندرې پې اوري. په ګاډي کې به ناست دي، یو شی دلته منډلي بلې دلته منډلي او په هغې سندرې اوري او ګانې پې اوري. دا زمونږ اخلاق دي، دا موږ مسلمانان یو، دا موږ د پیغمبر په لار روان یو. موږ نه به خدای تپوس ته دی نه کوي. زنا یوازې د مخصوصا دام نه ده، د سترګو نظر دام د سترګو زنا ده. پیغمبر علیه السلام وایي د سترګو زنا دا یو ښځې ته، یو تصویر ته، یو ګن ته کتل دی. د ژبې زنا دا جدا ده، یو پردی ښځې سره د خواهشاتو خبرې کول دا د ژبې زنا ده. نن ټوله دنیا د ژبې او د غوږ په زنا کې مبتلا ده، او دا وداړو زه ګناه نه ښکاري. دی دا نه وایي چې دا زه ګناه کوم. حضور پاک ته یو صحابي راغی،
وی صاحب ایمان ته مړ کېږي خو د زنا نه نشم صبرولی. نبی علیہ السلام ورته صحابه اوف اوف وی مالا پکې د زنا اجازت راکا مسلمانېږم. صحابه اوف 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 دا څه کې د حضور پاک په مخ کې دا څه قسمه خبره کې شرمېږي نه. نبی علیہ السلام ډېر هوښیار دی قسم ځان ته رانږدې کړ دلته راشه وی تحبه لاختک وی ته به دا زنا خپلې خور نه خوښه کې چې ستا خور سره څوک بدعملي کوي. وی نه د الله رسوله قربان زه به څنګه خور له خوښه کړم زما خور سره به څوک څنګه بدعملي وکړي او بل څوک به هم خور له خوښه نه کړي. وی مور له به خوښه کې وی قربان څنګه به مور له خوښه کړم بل څوک به مور له خوښه نه کړي. وی خور له به خوښه کې لور له به خوښه کې ښځې له به خوښه کې وی قربان نه زه لور له خوښوم نه زه خور له خوښوم نه زه ښځې له خوښوم او نه به بل څوک ښځې لور له خور له خوښه کې. نبی علیہ السلام وی ته چې وی چې ما ته د زنا اجازت را دا به چا سره کې دا به د چا خوري کې بني دا به د چا لوري کې بني دا به د چا موري کې بني د چا ښځه به کې بني. نو ته خپلې ښځې خور سره دا نه خوښوې چې بل څوک بدعملي وکړي نو ته پردی لور خور ښځې سره څنګه کې. وایي بس صاحب توبه مې ده توبه نه غواړم زنا. حضور پاک ولا په سینه لاس کېښود دقسې ور لاس کېښود او دعا یې ورته وکړله اللهم طهر قلبه نقي قلبه زړه ولا خدای پاک دی او خدای د اندام پاک دی. وی چې په سینه لاس را لکې خو د حضور پاک د لاس مبارک اثرات مې زړه ته داسې نه نوتل چې پردی ښځه څه کې خپلې ښځې ته مې خواهشات ختم شو. نن امت په طبع کې لګیا دی په نفت باندې او په موبایل باندې الکان او جنکې یو شان په ګناه کې مبتلا دي. زم د خدای غضب را نشي بیگانی طوفان که 15 منټه ټینګ شوی و سمو خیال دی هر څه به در باندې اړولي که به نه اړولې د 11 منټه دا بیگانه طوفان او دا باد را باندې ټینګ شوی وي هر څه به تباہ او دې کړي دي کنه. دا سیلابونه خو خدای مونږ ته نمونه ښودلې دي دا زلزلو خو مونږ ته خدای نمونه ښودلې دي دا د خدای غضبونه په مختلفو شکلونو کې نه راځي. څوک چا باندې په یو طرف ورواړی او په چا په بل طرف ورواړی. زمارونو مونږ به ښه خوی استعمالو. ښه خوی یوازې دا نه دی چې خلک څوک ته کنځل کوي او ته ورته چپې دا هم ښه خوی دی. ښه خوی دا دی چې مسلمان ته به ضرر نه رسوي د خپلې ژبې حفاظت پکې د سترګو حفاظت پکې د غوږ حفاظت پکې د ګناه نه. ښه خوی دا دی چې ګاونډي ته پلار مور دوست ته ضرر به نه رسوي. ښه خوی دا دی دوکه به نه کوي. ښه خوی دا دی چې مسلمان سره ټګي به نه کوي. دا خو د ښه خوی خو ډېر قسمونه دي. نبی علیہ السلام فرمائے المسلم مشهور حدیث تاسو سکول کتابونو کې مشتا المسلم من سلم المسلمون بلسانه و يده. مسلمان هغه چې د جبه او د لاس ضرر نه بل مسلمان محفوظ. وایي کنه د مسلمان د جبه او د لاس ضرر نه بل مسلمان محفوظ دی. د څه مسلمان دی په جبه ضرر په لاس مسلمان ته ضرر گاونډي د نور کې ولا په سوداګانو کې ګډه کول بر سین ټماټر پراتی لاندې سین پراتی ځکه دکاندار نه چې سودا کې بر یو شی پروت لاندې بل شی پروت دی. مونږ په لاره کله وایو هلکه دا خو ډېر ښه ټماټر دی ودرېږه لږ بدان سره والو چې دکاندار ته ویل که ټماټر هغه لاندې نه تله ورړمه کي هغه وړې وړې سوابېرو په شان درته اچي نه حالت دی. ابلوزنې خپل را روانم تورې خرڅېدل ورته مې تورې را ګوتې بدن ته راوړم سبزي ده اصلي ته مې لکه تورې الکه خراب چتنی نه 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 مولوی صاحب تا باندې خراب شي خرڅو نه خشه دی پسو خرڅه پدې راو مړي زما په خیال په غونډه ګوتې کې سلور یا درې پاکي وي باقي ټوله ترخه اوس خاوي نه بلودنه درې مراد نه مسلمان دی او اخلاص ٹھیک ہے 50 روپے اصل روپے د مال جیب لاړې اس پروا نشته لیکن تب بچول د رزق څنګه دا روزي څنګه ټه خټکو دې غوتو ته نه ګوره بار پکې څنګه دنه پکې څه شي پروت دی د دې خرمانو دا الوچو دې کریټ ته نه ګوره سری څنګه جوړ دنه پکې څه شي پروت دی دا مسلمان دی غلا خرڅې ده حضور پاک راغې چې لاسه پکې ومنډلاله رمضوا مرګ ته دا ول ویسه باران پېښې وې دي باران په سر کېږي که په ویخ کېږي سروته لاندې لمده ده وې دا لمده په پاسه کې خلکو ته لګي چې دا لمده ده من غشنا فليس منا چا چې زما امتی مسلمان سره ټګي وکړه دا زما په لار نه دی روان څومره ټګي نن کېږي ځکه نه سوچ چې مال پیدا کا
الا ما که دو سرور مسلمانانو سره نه وي به ته خو د بل ځای نه راوړی کنه دا نور سیزونه توبه به وباسي پیسہ پس طریقہ پیدا کا بس خدای گواہ کله میرا لدا راشی میں کدی زمانہ کے محمد مصطفی موجود وکنا صلی اللہ علیہ وسلم قسم دې خلق باغ سرم دوکا کړي و مال به پس طریقہ واو که صحابه موجود داغي جیبونه هم دې خلق وای نه به پرې دا داسې دور مال او دولت دې بس دې ته ګوري چې لما بل مسلمان جيب وو دې قبر له خو بزم دې قبر نه بلد ته خدای نه مانی د قبر تیار نه مانی د خدای زور نه مانی ته چې معنا به خدای دې تاسو بکای ولې دوکا کې اخلاقیات څه شو بعثت لاتمم مکارم الاخلاق حضور پاک وی دل راغلم چې خلکو ته خوي خو صحابه ته یو خو تابعین او غین ازدکا خو لا برباد دم توپ شروع دي جناکاری شروع ده موبایل کې نخري شروع دي ما ته مخکره کې یو مرګره تاسو ټول پیژنې ما سره کله کله گاډیم چلای وی ټاله شاته ناستو یو بوډا سپینګری دی شیخ الاسلام دونه غټه ګیره ده نه نام عمر ګیره ده او په موبایل وته بربند فلم چلیږي لکه دومره وګړه ګیره ده خوار شي او ته وی ورلم ما ته چې داسې کې وی ځان مشغولوم سو سلور پینځر ولې پس هغه بوډا خدای پستر ګړون ته د سوال پسې ګرځي ار سړی خو نه لاندې باز لاندې نو که داسترګې لاندې شي بیا بسکه او کای نسر الکه پلان کې نشته اے بیگا ما سوتن مانځه کې هو جی فالج والے دے یو سات کې دله داخلي نه دیو جوړه کې لاړې دی بیگ لاس دله سمڅه جوړه کې د خپل نه کونټه جوړه کې کولی شي الله کله شي کو دنیا کې هم کوي او آخرت کې به زمارونو زلمه در باندې خوږي ځان تم دا نصیحت کوم یوازې تاسو ته نه کوم ځان تم دا نصیحت کوم او تاسو ته کوم چې مونږ به پیغمبري خو استعمال مسلمان سره توکا ټګي ظلم پیسې د پاره باندې کو رزق د خدای په اختیار کې دی بس رزق الله سره دی لکه یو په خله بلا دې ته منافقت وای دا د دین غټه بد اخلاقی بل نشتا دا باندې کو که خوی به استعمالو هغه جون به استعمالو چې ربم خوشاله شي خپه نشي هغه خوی به استعمالو چې بندم خوشاله شي خپه نشي د مونږ لوی اقرب خپه یا بندم خپه کو هغه ورځ تیر نه چې مونږ خدای په دنیا کې مرونی او په آخرت کې مرونی ان نبط ربک لشدید د خدای غریف ویډر سخت ګوي چې راونی سینو پاتې کېږي مستی باندې کو کبر باندې کو لوی باندې کو مسلمان تسپک باندې ګورو دا ډوره بد اخلاقی ده کبر بد اخلاقی لوی بد اخلاقی مسلمان تسپک قتل د مسلمان غیبت او مسلمان پسې بدرت او د بل یو غلطی رانی ول خپل شل شاته کول دانکی کې خدا غلطی ده دا غلطی ده دا وی په پکې هر چا کې به ما کې مستو تاسو کې مستا خو ما کې به سجو تا کې به یو ما کې به زری او پتا کې به دوی نو دا خپل زر ولې نو باسم چې طاقت ورانی سي خدای دې مونږ کې د حضور پاک او داغه د صحابه په شان خپل او خشتخوي پیدا کړي رب العالمین مونږ د خپل پیغمبر په نقش قدم روان خدای د قیامت په غلوي ورځ مونږ د پیغمبر علی السلام د جنډې لاندې درولې خدای داغي د مبارک لا د حوض کوثر وبم نصیب کړي خدای خپل خویم نصیب کړي خدای د بد اخلاقونه مساته د بد عملونه مساته بچیم د لو فرید جن نو ساته او کم دوستان دي چې هغه په بیمارو کې مبتلا دي ته ول شفا ورکړي سو قرضداري دي قرضونه اخلاص کړي د ټینشنونو پریشانو او د مخلوق د شر نه په حفاظت کې وساته خدای ته زموږ یو قدم پته لدنه کې ولکه خدای زموږ عبادت سره مینه پیدا کړي خدای بچیم کامیاب کړي مشران مو بخي او جسمه نوجوانان دي خدایا د خیر او د برکت زندگی نصیب کړي رب العالمین د خپل قهر او غضب نن په دعا جهان او ساته او خدای د رسوای او د بیزت جنم سره د زنانو محفوظ او ساته اخر وخت په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله